ابتدای مجلس کی دعا کو پروردگارا روزی میاشت د جامعنا اعمال عبادات اطاعات روزی پرشمای افطار ټول عملونه قبول منظور وګرځي مرحوم شوی د پروردگار غری کی رحمت وګرځي جمله ګناهونو مغفرت ورته وکړلې چې یو دوی شری مسلې د خدمت کې عرض کوم اکثر کسان پښتنه کې زنانه او حواله سره دي کسا کوم زنانه څه حاملې وي امیدواره وي که چیرې هغوی روژې مسله وي مثلا روژه خوري هغه څه حکم دی کسا دي تقسیم دا شی دی چې اول میاشتې نه اومې میاشتې پورې که امید دی دې صورت کې روژه که چیرې ضرر ورته لري نقصان لري بچي دپاره او پکار دی چې روژه وخوري دې صورت کې که دې روژه وخوړله بعد کې به دا صرف قضا کوي مد او ګډوای نشته دی او که بیا اتمه انمه میاشته دی د امید بیا روژه ضرر لري روژه یې وخوړله دغې روژې هم قضا دی بعد کې به قضا کوي هم یې مده شته دی یعنی ذهن کې صرف دا وساتئ چونکې اتمه او انمه میاشته هغه ټایم کې بچي پوره ګروت کړی وي رشد یې کړی وي نو دې ټایم کې روژې خوړل نه دي پکار پرې څه بچی تقریبا جوړ شوی وي نو که بیا یې وخوړله نو دې ټایم کې ویلې شوي دي څه بیا به دا بعد کې دې روژې قضا سه سم 22.5 کیلوی پوره مهینې غنم یا اوړه به هم به طور مد لنډوي اندا مسله هغې ښځې دپاره دی چې هغه بچي ته شودې ویلې کوي چې چا څه بچی دنیا ته پیدا شوی دی متولد شوی دی هغه بچي ته شودې ویلې کوي اول خو دا دی چې که چیرې ضرر نه لري پکار د روژه وساتي او که چیرې بیا شودو مسله دی هغوی سیستني چې احتیاط واجب دا دی چې نورې متبادل شودو بندوبست ورته وکړي متبادل شودې که چیرې بچي دپاره مضر صحت نه دي او ته پیدا کړي مغه روژې میاشتې کې ویل کي او د خپله روژه وساتي که بیا هغه ورته ټیک نه دي مضر صحتي مسله جوړېږي نو دا روژه خوري ویې خوري خو دې ځای کې هم مثلا دا دی چې دا به بعد کې قضا یې ساتي وایي دغې روژې به موده لنډوي یعنې دا مسله تاسو ټول زده کولی شو مطلب اتمې نوې میاشتې والا کې هم مود وخوړوه مود و قضا دی کوم ښځه څه بچي ته شودې ورکوي څه روژه ورته وخوري دلته یا قضا یې شته موده شته یو بله مسله تاسو خدمت کې دا کم مسله خو نه دی خو یو کس پوښتنه کوي څه دې څه فلسفه کېدی شي چې ښځو باندې بیماری حالت کې مثال المنځونه معاف دي بعد کې او روژه ورباندې معاف نه دی پکار دی هغه بیا بعد کې قضا وکړي چې کومې روژې وکړي خیر اصلي فلسفه خو اهل بیت او خدای ته معلومه دی خو څه ظاهري فلسفه هغه دی هغه دا دی څه روژه داسې شی دی چې هغه نعم البدل نه لري چې کله یې وخوري دا وایي د مخکې روژې کې داسې عمل نشته دی چې هغه روژې دپاره جایګزین جوړ شي نعم البدل جوړ شي اما المنځه دپاره ذکر شته دی مثلا دې ته ویلي شوي دي چې المنځه حالت کې دا جاینماز باندې که کېناستله ذکر یې کولو دې ته ثواب میلاویږي یا ذکر کولی شي صلوات الوستی شي نور ذکرونه دا کولی شي دینې پابندي نشته دی یعنې هلته المنځوي قسم ته بیا دا نعم البدل راځي دویمه خبره دا دی چې ځکه روژه چونکې روژه کول کې یورې دی کول کې یورې عمل دی پکار دی چې هغه ته جبران وکړي بعد کې او لمونځ ډېرې دی ورځې کې 5 ورځې کېږي هغه کم دی دا تعداد د وضع زیات دی ځکه پروردګار علم یو قسم ته تخفیف آویر کړی دی خو بیا ما درته وویل چې اصلي فلسفه او راز باندې خدای آګاه دی خدا کومه ظاهري راز یې دی هغه همدا دی صلوات محمد و آل محمد